فاطمه رضی الله تعالی د دې رښتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام ولېږو فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی وی مال خو را نکړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدې شي تعالی درکې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي هغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی علیہ السلام هغه ته جواب ورکاغله مور نکړه. علی رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو دی خبر وکړه ویره مونږ له خیره نکړه کې دی شعلی رضی الله تعالی عنہ ورکی دوی لاړو په علی رضی الله تعالی عنہ په سارا کې خان سره ول دی ورته علی ته د فاطمه تاسو ولې نه کای داغه تاسو کې چې نبی رسول الله تعالی درکې کنا. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما سره دي سو زه په سبا باندې تاسو کما زه خو نه مہر لرم نه کور لرم نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علی رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېدو، د نبی علیہ السلام د طرز جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته نو زه د هغې تپوس څنګه وکړم. نو صحابه کرام ورته وفرمایل نبی علیہ السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی کېدای شي ستا سره اډو حساب ونه کړي ته یې تپوس وکړه که نه کېدای شي دا تپوس درنه اډو نبی علیہ السلام ونه کړي. هغه ټیک ته نو راغې چې کله راغې نبی علیہ السلام اوس د صحابه کرام ولېږو دوی ورته ویل ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبی علیہ السلام خواته کېناستو نو شرمېده د شرم نه یې غږ ونه کړو هېڅ یې ونه وي. نبی علیہ السلام ته وی علي هسې راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه هېڅ یې ونه وي د شرم یې غږ ونه کړو راپاسېد واپس راغی. هغه ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو وي مال ته خبره نه شوه کړې ما څه ونه وي ما خو نه شو ویلی ښه بله ورځ بیا ولیکو لاړ شې که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علی رضی الله تعالی دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی چې بیا ورغی بیا د نبی علیہ السلام تپوس وکړو علي هسې راغلی وی او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه ناس راپاسېدو بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دی وکړو زه نبی علیہ السلام ته نشم ویلی زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه. صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته دی چې لاړو نبی علیہ السلام پوه شو نبی علیہ السلام څه شو پوه شو یا علی ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغې په تپوس باندې راغلی کو نبی علیہ السلام سر علی رضی الله تعالی عنہ دا سر غلی روچت کړي الله پاک پیغمبر خو په دې راغلی خو تاسو ته ویلی نشم دې دپاره راغلی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علی فاطمه به زه تا ته درکم خو چې لومبې زه د هغې نه تپوس وکړم زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکړم تپوس وکړم. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ ښه چال درته زه رشته وکړم خو د لور متعلق نه زه به د لور نه تپوس کوم دا خو بې غیرتي ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور نه زیات حیاداره ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیاداره ده. یا علی زه به د فاطمې نه څه کوم تپوس کوم بیا به زه تا ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده
دلته پلار وای زه به دې پلان کې ځای کې ورکوم هغه چغې وای دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه وای نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده هغه وایي ما قبوله کړې ده څه شی قبله قبله څه شی انت چې چا نکاح کېږي خو پې خبره ده عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی هغې رضا پکې شرط دی دا نکاح رسره کېږي نه چې هغه خپه خو جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و ده مشره خورې وه نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور روغوښته دا ترورې وله روغوښته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبی علیه الصلاة والسلام خینې وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سروکار به کو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیہ السلام د خپلې خینې ته ووایي ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزې ستا بابا ستا نیکه ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشحاله که خوشحاله نه فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبر به زه خپل بابا ته پخپله وکړم دا به ورته زه پخپله وکړم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیر مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره لاس ولوي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم زه ستا سره یو مشوره کوم ماله جواب راکه ماله جواب راکه نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نو فاطمه رضی الله تعالی ته وایي بابا رضا ستا ده خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه ستا معامله زه په الله باندې پرېږدم چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړم فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولې رالې چې رالې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي دا وحی راوړه چې کله دا وحی راوړه او د وحی اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علی رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغې سره کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي ته وروتو بار ته وروتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاری وی ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علی ته په نکاح باندې ورکړه او علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی علی فاسد مہر بندوبست وکړه د مہر څه وکړه بندوبست وکړه علی رضی الله تعالی ته فرمایي دا الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 400 درهم 400 درهم. دا وګوره علی رضی الله او دا زکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا غي محرم 400 درهم دا غي د نور مہر بم سوري 400 درهم لاشه 400 درهم مہر وګوره. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده. اوس بیا نبی رسول بعض روایتو کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا الله محبوب ما سره خصوصي شته دی نه نو ما سره خصوصي شته دی نه زوس مہر چرته پیدا کم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په غزوه بدر کې چې درته کوم صغره ملو شو هغه څه شو. اذا الله محبوب کې یو صغره دا یو را سره استه خپل کور نو خو اس او صغره jihad لساتل یا که یو استه را سره ایو را سره صغره د کوم په جنگ بدر کې ماته ملو شوی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلار شاغ صغره خرڅه اس مخرڅه په دې په jihad کې صغره خرڅه الله مالک ته بل بدر کې. علی رضی الله تعالی عنہ د صغره واغستا اولاد عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی دا صغره خرڅوم وی ولی خرڅي وی زکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له په مہر وکما ما سره خو مہر نشته دی دا صغر رانواله. نو بعضی علماء لیکلي دي و عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه صغره واپس کړه صغره ته سکله دا واپس کړه صغره ته وانه غستا او د جیب نه زر درهم راواغستل زر درهم او فتو ورته نو چې څومره مہر دی خدای ورته ویلو وی 400 درهم زما د طرف نه د فاطمه مہر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان صاحب ورته فرمایل او دا 600 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکې بیا به ماته سره راکې واپس راکې. علی رضی الله تعالی راغی مہر بندوبست وکړو او بیا سو مدت تیریدا غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک مکوا چې داغه نمخ کې او بل غزا شو او پای کې لګ مالی غنیمت راغی نو د علی رضی الله تعالی عنہ لاس لا غشپک سو درهم رالو اشپک سو درهم لاس لرالو نو چې لاس لرالو نو لاړو مازیګر ټیمو عثمان رضی الله تعالی عنہ غشپک سو درهم ورکړو استا په ما باندې غشپک سو روپے پاتې شوې دا واله هو اسلور سو درهم خو تاغه د خپل طرف ورکړو خو دا شپږ سو دی پاتې دا والا. عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د پاره تیاری کوي د غزوه تبوک د پاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیارو jihad لزو. وزعلی رضی الله تعالی عنہ سر خو شپږ سو درهم هغه چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې jihad لاله شمه. عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي ورختای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې jihad له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې بندوبست کوم چې jihad لاله شمه. عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو زر درهم راوغسل بیا ولا ورکړو دا زر درهم والا ځان له jihad بندوبست په وکا سامان په ځان لواله. دیو جن علی رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د زر درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به زر درهم را کړو چې کله زوی ویرم ما ته را یادېږي هغه را یادېږي. ها علی رضی الله تعالی مہر راوړو 400 درهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علی د کور بندوبست وکا ستا خو کور نشته ته په جمعات کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جمعات خو وعده نه کېږي کنه کور خو ځان له وګوره. نو علی رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو دا الله پاک محبوب د کور نیم سو کو بندوبست کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل عائشہ فاطمه تیار کا فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي
وې د فاطمه رضی الله تعالی دا سره دې منګزاو او نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلی زما انزل زما واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی رسول الله والسلام منځ کو د جمعه نه واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډېر نیازبین لوري ودیدل ډېر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو خپنیول شو ودرېدو نو عائشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزاو کنه داسي ندی عائشه رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندۍ و ډېره به خوشاله و چې مور د ژوندۍ و ډېره به خوشاله و چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کیږي چې د عائشه د خلین د الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چې وکړه وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی علیہ السلام زبانه اسی غم او چې دن عائشه دا غي نو واغستونه نبی علیہ السلام بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام اواز تر وګ شو رامن ډکړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور او پلار د بتا باندې قربان شي ما ته خفه کړل ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غینه زیات مینه در کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشه خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لری کې خودل ستا قوم زده کړی نشړل ما او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه ونو هغه تیار کا نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه اوخ کې بيدي او د علي رضی الله تعالی د کور نه صرف سلور زنانه رالي صرف سلور تنه رالي په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته فاطمه په کې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نندرالي مخکې خدا سي نه راغله نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه د صادر راواغستو او په فاطمه د صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمام فرشتو ستا لباس خپل کو تمام فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوخ کې را روان وي جبرئیل ورته وی دا الله محبوبه اوخ کې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قایم کی احتیاط کوه خیال کوه اوخ که دی ګورې ځمکې ته ونه رسي اوخ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها سرور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته ورسوله دعا ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي دا دعا ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علي رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی که نه فاطمه رضی الله تعالی ړومبۍ اودس کړی دی لوټی ورته ایښي د علي رضی الله تعالی ته د اوبو وی علي ړومبۍ پاسه اودس وکړه ړومبۍ پاسه څه وکړه اودس وکړه او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسېدو چې کله اودس وکړو که نه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصله خوره کړله مصله ورته خوره کړه وی علي زه مونځ کومه ته مونځ وکړه او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړه زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وام دام طریقه ده په کار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول لومړی 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلام M11 چینل سبسکرائب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक करें چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې
दासी वीडियोगान दासी बयानात और दासी वाक़यात तासु महिला राजी फलो मजबूर सरियत सवाब पनियतमंदी शेयर होंगे और कमेंट्स के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखे। अस्सलाम।